المتكبرون امثال الذر يوم القيامة او كما قال. تیر جمعہ میں درتا د کبر متعلق خبره کړې وه چې مې رب العالمین په قرآن شریف کې اعلان کړی دی چې د کبر چال به نه کوې، په ځمکه چې ګرځې په عاجزۍ به ګرځې، او که ته ډېر کبر وکې نو د خدای خدایۍ کې زیاتې کمې نشي راوستی، نه ځمکه شلولی شي نه اسمان ته سر رسولی شي. او یو صورت کې رب العالمین د خپلو خاصو بندگانو چې کم صفتونه ذکر کوي عباد الرحمن ورته وایي، د الله خاص بندگان، د الله خاص او خوښ مخلوق، نو د هغوی په صفاتو کې دا صفت ذکر کوي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وخت دی او ډیر نږدې دي، هغوی چې په ځمکه ګرځي نو د کبر چال نه کوي، مټې نه وایي، خپې قدمونه د کبر دا نه کوي. او چې څوک جاهل وته ستغه وایي، څوک جاهل وسره د جهالت کار کوي نو دی د کنزلو جواب په کنزلو نه ورکوي، دی د بدو جواب په بدو نه ورکوي، دی وی السلام علیکم. که هغه ورته کنزل کړي دی وی السلام علیکم، که هغه ورته ستغه وایي دی وی السلام علیکم، که هغه ورته غوسه کوي دی وی وروره ته جاهل نه پوهېږې، نو که زم در سره جهالت شروع کم نو تب هم ستومانې زه به هم ستومانې. تا کوتک ته ګوتې کړې دې مقابله کې، خو په کاج زم کوتک ته ګوتې کړم، شریعت را اجازت راکوي ځکه قرآن شریف کې الله فرمایي جزاء سیئة سیئة مثلها. ما اجازت راکوي شریعت چې ته سپېړه وباسې زه هم دنه وباسم، ته کوتک رالی زه هم در پسې راوالم، خو که زه دا چلو کوم نو زه به په بدي ښکاره شم او سبا به په داسې جنجال تا او زه ګیر شو چې نه به یې تا له چل درځي نه به یې ما له چل راځي، نو ته جاهل یې، زه خو جاهل نه یم، زه به یم چې السلام علیکم. دا د نیکانو بندګانو صفت دی. نو په ځمکه چې ځې نو د کبر چال به نه کوې، ته څه شی چې ته به د کبر چال کوې؟ انسان بسی او د انسان کبر بسی. انسان خولې لاړو ته وګوره چې دا خوله کې مسواک ونه وی نو دونه بینده نځي چې تا سره په ګاونډ کې نږدې څوک وخت هم نشي تېرولی، او سترګو نه د چخې بیږي چې پاک یې نه کړې مردارې وی، غوږ چې دی پاک نه کړه د خیرو به ډکي، او چې دا اودې نه لمبل نو د دې وجود نه او د ترخونو د بین د لاسه به درته خپله خدم را نږدې نشي، او چې نوکونه دی وانه غوښتل چاره دې ته جوړه شو نو خلک به درنه نفرت کوي چې مړ د بیزوګانو نوکونه دي، او چې د مخ دا زیاتي ویښته دا د بریتو د خوا دا دې وانه غوښتل او دا ځنګل در باندې راوخته نو خلک به درنه نفرت کوي چې دا څه انسان دی. ته خو که ښکلی ښکارې په دې جامه ښایسته ښکارې، ته خو که ښکلی ښکارې په دا مسواک والو ښایسته ښکارې، ته که دا خشته ښکارې په دې ښکارې چې ته مخ په صابون ومینځې نو مخ دې صفا شي، او ته که ښکلی ښکارې چې دا زیاتي ویښته دا نر وخت کټ کې، او ته چې خشته ښکارې په جرابو په سپلو به خشته ښکارې. زما وروڼو کبر به نه کوو، په کبر الله خفه کېږي نو الله به نه خفه کوو، د بدماشۍ چال به نه کوو، د بدماشۍ په چال رب خفه کېږي، رب به نه خفه کوو. ته خو ټیک د یو سړي ته به د بدماشۍ چالو کې یو مسلمان ته به وایې چې ګنې زه خو ډېر لوی شی یم او ډېر دروند یم، خو خدای به دې راونیسي بیا والله که ته خلاص شي الله خفه کېږي. دلته به دې هم راونیسي او قیامت کې به دې رانیسي، بیا دلته به د سره ګزارو کې هلته د سره نه کوي. رسول الله مبارک فرمایي کبرجن خلق به د قیامت په ورځ د میږو عمره پوټینې پوټینې وي، دا خلق به پخ پیګ دی د پاسه،
د میګو عمره. شکل به د انسانی فی صور الرجال، شکل به د انسانی خدا سے بھی لکه د میګو پشان پوټینی پوټینی دا خلق به خپو کې راکېږي. او په قیامت کې به قبرجن کمزوي. په دوزخ کې رسول الله مبارک فرمای یو کنده د په دوزخ کې ویخ کې چې او یا زره کرته روزانه دوزخ پناه غواړي، او یا زره کرته روزانه پناه غواړي. دا قبرجن خلق به د قیامت پر از خدای پاک اقا کنده کې چي تا خو قبر کو په دنیا کې اوس د برابر دی کوم او دنیا کې به امرونه سي. خدای پاک فیصلو کې تاخير شته، دیر شته، خو اندیر نشته. تاخير شته یو میاش صبر کال به د توګر پرې د چې لګ زیات قبر وکړي چې بیا د صدام خو مضبوطه سپېلم خو مضبوطه درکم. نو مسلمان ته بس پک نه ګوري، مسلمان ته د بدمعشۍ چال نه کې، مسلمان مخکې به د بدمعشۍ خبرې نه کې چې داسې اوچتې اوچتې خبرې کې او ځان ته لوی وي او د بل ته کمزورې وي. انسان بسي او د انسان لوی بسي. د خدای مقابله کې اتی او زمرې او دا ځمکه او غرونه اسمانونه څه شی نه دی. نو انسان بس لوی او څه به کبر وکړي، عاجزي وکړي، بس عاجزۍ باندې الله خوشحالېږي. او چې څومره پتا کې عاجزي مخلوق خدا به درته رانږدې کېږي، چې څومره ستا خبرې نرمې دي، خوږې دي، پستې دي، مخلوق خدا به درته رانږدې کېږي. او چې څومره د خبرې ستغې دي او د کبر دي او د ټکونو دي، بعضې خلک ټکونه چلی په مجلس کې، نو مخلوق خدا به درنه لرې کېږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه انسان خدای ته خوښ دی چې د ده نه مسلمان نفرت ونه کړي او مسلمان را نږدې شي ورته. او چې کم خلک هغه نه مسلمان نفرت کوي چې ورنږدې کېږم خو ټک را کوي، چې ورنږدې کېږم خو بده وایي، چې ورنږدې کېږم خو کبر وایي، نو د یارې نه خلک وردي د اړه نه وردي. د خدای د ده نه لرې انسان نشته، دا د خدای نه ډېر لرې انسان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په مجلس کې ناستو او په مدینه کې یو سړی را دننه شو، خراب سړی و، منافق و، ډېر به بیکاره سړی و. او چې را دننه شو نبی علیه السلام فورا او فرمایل بئس اخو العشیره، دا د دې قوم خراب سړی دی. پیغمبر علیه السلام ځکه دا خبره وکړه چې دا صحابه او دا ملګري واوري او ځان ته وساتي. او چې کله هغه را دننه شو نو نبی علیه السلام ورسره په مخامخ ډېره نرمي وکړه. نو چې لاړ نو عایشه بیبي ورته وایي د الله رسوله چې کله بارو نو تا خو داسې وایي چې دا ډېر خراب سړی دی او په دې قوم او قبیله کې دا ډېر ګنده سړی دی. او چې کله را دننه شو نو نرۍ خوږې پستې دې ورسره ووې. عایشه صدیقې ته حضور پاک وایي عایشې تا د کله نه زه سختګو لیدلی یم، د کله نه تا زه په دې صفت لیدلی یم چې زما ژبه سخته ده، زه خو به نرمي کوم په مجلس کې، زه خو به نرمي کوم. او د ټولو نه خراب سړی خو هغه دی چې خلک ورته نه نږدې کېږي، وایي که ورنږدې شم ټک راکوي، که ورنږدې شم بېعزته کوي مې، که ورنږدې شم ستغه راته وایي، که ورنږدې شم ځان را باندې اوچتوي، که ورنږدې شم سانګونه اوچتوي. د ده نه خراب سړی بیا وی نشته. رسول الله مبارک فرمایي، حدیث د بخاري دی، چې خراب سړی خطر خراب سړی هغه دی چې څوک نه ورنږدې کېږي، که ورنږدې کېږم بېعزته کوي مې، دا خراب سړی دی. نو تا کله نه زه داسې لیدلی یم، زه خو به نرمي کوم. سړی خراب و نو ځکه رسول الله مبارک د هغه په شیشه ووایي چې ګورې ځان ته ساتئ، سړی منافق دی. یو یهودي راغی او په پیغمبر علیه السلام سلام واچو. نو سلام هغه داسې واچو چې خراب سلام یې واچو، وی السلام علیکم. سام مرگ ته وی، هلاکت ته وی السلام علیکم. اوس هم بعضې خلک سلام علیکم سام لفظ وی، لکه سام خو مرگ دی، بیماری ده، دا خراب لفظ ده او خیره ده. نو سلام چې اچوي نو خدرون الفاظ سره وای السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، په درنښت وای، په دې مه شرمېږئ. ولې دا د آدم علیه السلام نه واله تر د رسول الله مبارکه پورې ټولو پیغمبرانو طریقه وه. حضرت آدم علیه السلام چې کله په جنت کې پکې الله پاک روح واچو نو مخامخ فرشتې ناستې وې، نو نبی الله ورته ویې ورشه آدمه او په دې فرشتو سلام واچوه، او چې هغوی دله کوم جواب درکړي نو حقه جواب واوره، دا به ستا او ستا د بچو د میلاوېدو طریقه.
نو آدم علیه السلام ورغی په فرشتو یې سلام واچو وی السلام علیکم ورحمت الله. څومره ښکلی لفظ دی، سلام د خدای نوم، السلام علیکم، السلام معکم، السلام علیکم. الله دې مل شه، الله دې در سره مل شي. څومره ښکلی لفظ. ورحمت الله، او الله دې در باندې خپل رحمتونه نازل کی. ګوره د مسلمان دا طریقه ده. انګریزان ګډ مارننګ او ګډ ایوننګ او سار دې ښه شه او ماښام دې ښه شه او مازدیګر، دا څه خبرې دي؟ داسې وایه الله نوم واله السلام علیکم، الله یې در سره مل وي. ورحمت الله، د الله رحمت دې در باندې نازلي. نو چې ده ووی نو ورته په جواب کې څه وایي؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تا سره دې الله ملي، پتا دې د خدای رحمتونه او پتا دې د رب العالمین برکتونه. نو آدم علیه السلام ته الله وی دا ستا او ستا د بچو ستړي مشي دي، چې یو بل ته ستړي مشي وایه نو دا ستړي مشي یو بل ته وایه. نو سلام زمارونو نبی علیه السلام فرمایي وی چې دوو کسانو یو بل سره روانه ده، نو په دې دوو کې ښه سړی هغه دی چې لومبې سلام واچوي السلام علیکم ورحمت الله. بل پوه شي نو هغه زر پوه شي چې لکه د نیت خو ماته بد نه دی، دا دې ګوره په ما باندې خو سلام واچو. نو مجلس کې چې کله ننوت وی چې کور ته ننوځي نو په ښځو سلام اچوه، او چې ماشومي په مشر د سلام اچوي، او تیریدونکې دا د په ناستو سړو سلام اچوي، او لږ دی په ډېرو کسانو سلام اچوي، او ښه په درنه الفاظو باندې السلام علیکم ورحمت الله دا وایه. ابل دی وی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مړي ته چې ورشه قبر ته التم سلام شتا السلام علیکم دار قوم مؤمنین. اے د مسلمانانو، اے مسلمان کور والا، اے هغه خلکو چې تاسو مسلمانان یې او د مسلمانې په کور کې پراته یې، السلام علیکم. انتم سلفنا ونحن بالاثر، موږ نه تاسو مخکې تللی، موږ در پسې یو. وإنا ان شاء الله بكم للاحقون، او که د خدای خوښه شي موږ در سره پیوست کیږو ان شاء الله درځو بدله. نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه سړی راغی السلام علیکم، سام معنا مرګ. نو عایشه بیبي خو په پیښ وه چې د یهودي خو پیغمبر علیه السلام ته خیرې وکړې. نو عایشه ورته غصه شوه، بل علیک السلام واللعنه، په تا دې مرګي، ته دې هلاک شې، په تا دې د خدای لعنتي. نو عایشی بی بی ته نبی علیہ السلام غصه شو، وی عایشی دا څه کې؟ وی صاحب تا ونه لیدل چې هغه څه ووی؟ هغه درته ونه وی چې السلام علیکم ته دې هلاک شې؟ نو نبی علیہ السلام وفرمایه ما ورته علیکم ووی کنه. علیکم څه معنا؟ چې دا څه ما ته وی دا دې پتی. نو د هغه خیره زما په حق کې نه قبلیږي، زما خیره خدای پاک د هغه په حق کې قبلی. او نبی علیہ السلام عایشې ته عایشې نرمي کوه، نرمی کوه، خیر دی چې هغه سلام واچي او تا ته خیره کوي، بس علیکم وایه. علیکم باندې به هغه پویم شي چې ماله جواب راکړ، او د علیکم دا معنا چې دا څه دی وی دا ستا، دا دې پته. نو که ښه دعا دې وکړه نو ښه پتا شو، که خرابه دې وکړه نو خرابه پتا شو. نو زمارونو ګوره مجلس کې ملاویږي نو نرمې خبرې، پاکې خبرې، ستغې خبرې مه کوه. په مجلس کې عاجزي کوه، دا عاجزۍ کار کوه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وه. نو چې تا عاجزي کې نو تا نه به خلک نفرت نه کوي. د حضور پاک یو صحابي دی، مشهور صحابي، بلکې که زه ده ووایم چې په ټول قرآن شریف کې د یو صحابي نوم نشته، د نوم پکې دی. په ټول قرآن کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نوم نشته، حالانکه هغه د صحابو کې د ټولو نه زیات د لوی مرتبې خاوند. په ټول قرآن کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نوم نشته. په ټول قرآن کې د حضرت عثمان رضی الله عنه نوم نشته. په ټول قرآن کې د حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه نوم نشته، حالانکه څومره د پیغمبر مبارک خوښو زوم او د تر زوی ماشوم یې لوی کړی دی، لیکن نوم یادوم نشته. او د دې صحابي نوم په قرآن شریف کې الله ذکر کړی دی، او نوم یې ولا په ښه ذکر کړی دی. د کافرانو نومونه هم په قرآن شریف کې شته، خو هغه الله په بدو ذکر کړی دی، هغه په خرابه ذکر کړی دی. او د دې نوم په صحابو کې الله، صحابه خو چې ذکر کوي په ښه به ذکر کوي، کافر په بدو ذکر کوي. د دې نوم الله قرآن ذکر کړی دی. فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها. ماشوم بچیو
د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته حکیم ابن